بسم الله الرحمن الرحیم. دا اصل کې چې په پاکستان کې کوم تاسو ګورئ د تیرو 2-3 میاشتو نه چې کوم لانګ مارچ د پاکستان پیپلز پارټي شروع او د هغې په نتیجه کې چې زموږ د دې نااهله نالایقه حکومت نه او د نااهله وزیر اعظم نه خدای پاک دغه جدوجهد په نتیجه کې خلاص کړو. نو نن موږ د 4 صدی پاکستان پیپلز پارټي د 4 صدی تنظیم د 4 صدی د تحصیل تنګي تنظیم د تحصیل شب قدر تنظیم او د تحصیل 4 صدی او د سټي تنظیم ټول مرګري تنظیمي عہدیدار او زموږ چې د مرګري موږ راغونډ شو او موږ یو تشکر مناو په دې خبره چې الحمدلله دا قوم زموږ د جدوجهد په نتیجه کې د دې عذاب نه خدای پاک خلاص کوو. ان شاء الله نن نیمه غنټه پس فیصله را روانه چې هغه هم د قوم خوخي او امید دربري چې ان شاء الله زموږ مشکلات په خدای پاک حل کړي. د پاکستان پیپلز پارټي د قیادت لاندې چې څومره خلک یو متحده اپوزیشن یو قومي حکومت جوړیږي نو هغه د قوم د خیر د ښېګړې او د خوشبختۍ پایسي څنګه چې د پاکستان پیپلز پارټي مخکې دورونه د غریب ولس لپاره قربانۍ او د هغې چې کوم دی د خدماتو په سلسله کې چې کوم دی یادېږي او خلک یې ارمان کوي او خلک یې په ښو الفاظو کې یادوي. نو انشاءالله هغه دور بیا را روان دی. نو موږ نن د یو تشکر مناول په سلسله کې ټول د ډسټرکټ تنظیم د ضلعي صدر نعیم خان عمرزی په رهایشګاه کې هغه د پارټي چیرمین بلاول بوټو زرداري او صوبایي صدر نجم الدین خان په هدایاتو باندې چونکې یو سلسله زمونږ د افطار ډینر شروع ده نو د هغې ډومبنی پروګرام په کې پی کې په ضلع 4 صده کې نن د نعیم خان عمرزی په ځای باندې چې کوم دی نو کېږي چې زموږ ګڼ شمېر تنظیمي ملګري موجود دي او تاسو دا پروګرام په خپل موجودیت